اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصل علیہ 62 الا خبردار ان اولیاء اللہ تاک اکثر دوستان دا اللہ اولیاء دا جمع دا ولی دا ولی پا مانا دا دوست ولی پا مانا دا دوست الا خبردار ان اولیاء اللہ تاک اکثر دوستان دا اللہ لا خوف علیم نشتد حسیر دوی بانے ولا هم یحزنون انبدوی وریس کئی فکر من کی گی بنا پل انجام متعلق با فکر من کیجیے نا الا ان اولیاء اللہ خبردار تاکہ سر دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نشتر حسیر دوی باندے واللہم یحزنون بلکہ اگوی خو مرگ تا خوشحالی گی اولیاء اللہ سکئی مرگ تا خوشحالی گی صحیح شو ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چکل وفات کے دو نو کسان چاپے رہا تو یہ کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پزکندن کی مسکے کے دو تبسمے کو خوشحالہ او دا سے بے کول چھے غدن القل احبا محمدا وحزبا او سبالا و ملاویگو محمد رسول اللہ سر و داغ مرگر سر مرگ تا خوشحالی دا ستا مرگ تا خوش اما اس شرشاد استاذ راتلون اوڑان دے لطیفہ ویلا لطیفہ نا قصہ میں ویلا ہشام ابن عبد الملک دا بنی امیو بادشاہ دے سوک دے دا بنی امیو بادشاہ دے چکل حج تراغے نا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اغد دو ولی عہد دے عمر ابن عبدالعزیز تے ہوئے مدینہ منورہ کی وی مالا سو پتہ لگوا چی دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابہ سو شاگرد تردی وقت پوری جوندے پاتے دے کہ زمانہ کو تیرہ شوی دا ممکن دا بعض خلق اب تبیر وقت زوندی پاتی سوک زوندے پاتے دے اگر مدینہ خار کی گردنے چا ورطا پتہ ورکلا وی ایکی او تابعی زوندے پاتے دے ایکی خدا آغوی دا شار خلقو سر طبیعت نہ لگی ذکر دا خود تربیت دا صحابہ و لازو کی شوی دے آچوی دا خار خلقو تا گوری دا کل دا خرز آمن دی دا دین خلاف کی آغا زمانہ کی صحیح نوی آغا پا صحرا کی اسی دی چھتا اسی او اشار تا نراسی وی تاسو ما ته ایڈریس را کول شي نو ورته ایڈریس ورک نو دی ورغه نو بس دا کما کچا کوټه چوا دروازه والا اراوته غریب پس کچې باندې خپای ماته نو په ارج ورته ارج معنا ګډ نامه د سلمہ ابن دینار رضی الله تعالی عنہ سنا مایده سلمہ ابن دینار رضی الله تعالی عنہ او نک نیم د ابو حازم څه ابو حازم السلام علیکم وعلیکم السلام ملما اکرام احترام کور نے کټرا واغستو ورته کې خو دا د عرب خپل طریقه ده مونږ چای راوړو مونږ سره راوړو چای راوړو ابوی ستوان راوړي فرماوي راوړي او ورسره اوبر راوړي عرب ملمستیا ده صحیح نو هغه ورته راوښتل نو دا ورته ویږي بادشاہ حج تراغله ده مدینه منوره ته چراغ نه وسو کې کته چې پیغمبر صحابه سره پاتې چستا ایډریس راک نو بادشاہ وی تاسو سره ملاویدل غواړي نو سلمہ ابن دینار رضی الله تعالی عنہ ورته وی ز بادشاہ سره ملاویدل نه غواړم اهل الله خلک شي دغه بادشاہ نو ذکر نه وی زه خو بادشاہانو سره ملاویدل نه غواړم دی وایي خو بشار په خوځي عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته نستا مرضی ده زتا باندې زور خو نشم کوله خبر ته به بادشاہ دا غواړي چې نو بادشاہ دلته راځي وی کتا سو وین دلته براشي وینو بادشاہ ته وایا زه خو بادشاہانو ځایونو ته نسم عمر ابن عبدالعزیز دې زما اطلاع ورکړ نو را روان شین چې لګ مزلر پیراش راغی دا قرآن یو آیت می ذهن کې چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم د خدای منی د پیغمبر منی او پیپل نتار کی داغي خبره منی پیپل نتار کی چې هغه د شریعت خلاف خبره نه کوي نو داغي خبره منی نو د قرآن حکم د نظم در سره نو روان شو ور سره
शहर के कमज़ाए होटल की या मकान की बादशाह दे रहो हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु वरमंड करा बादशाह ला वरगे ورته وردا سی مولا نه دی زر د خدای بندرا پاسا میدان ته ورغلا ځکه سړی ډیر ایغ نیغ دی ډیر خوددار سړی دی شاه ابن عبد الملک هم اړو سپلای پخپونه کوي په یب لري رامنډه کړ السلام علیکم جی ګورې دا غلطي وشوه ما خود ته داسې نه وایي چې تاسو راولې ما صرف پته ولګوي چې دی اویلیبل دی کنه دی نو زه په خپل راتلم صحیح خیر بار ته دی راغی کې ناس ویجی تاسو با ستبیت تو شخراس کاک صحیح دا خبره ډیره ګرانه حضرت ابو حازم رضی الله تعالی عنہ ورته وی وزت دنیادار سړي خدای ته خوراک نه کوم دا مال ټول مشتبه وي مال به ټول مشتبه د دنیا خدای ځای کې او بوم دسکم صحیح او دې بس تاسو خدام وی خجن زو سو یو سو خبري تاسو نه تاسو وغواړم وینه دا خو دیم حماقت دی کړه دې خبرو تعلق دنیا سره نو زه دنیادار نه نه پوهیږم یعنی که تمانه مشوره خلی تجارت کې نو زه په دې خبرو نه پوهیږم اگر دې خبرو تعلق دین سره نو بیا د دین علم د پاره خلک مولا نه راغواړي مولا پسې دا د دین توهین دی چې ته مولا کور ته راغواړي وی او جزا معذرت کوم دا غلطي وشو غلط فهمي وشو دلته یو بار د دې سره غلم خبره کړه نو مختلف تاسو ته وکړه خو یو تاسو ته تاو کو ویجی دا څه مسله ده چې زمونږ دی دنیا سره تعلق ډیر دی مرګ نډیر یری نو غواړو چې مړ شو او آخرت ته لاړ شو حضرت ابو حازم رضی الله تعالی عنہ دا خو ډیر اسانه خبره ده کمقل سړي په ذهن کې عمر راځي وی یو طرف ته یو شعر دی چې پای کې تا یو قصر آباد کړی دی سره کړی دی قصر دی آباد کړی دی او بل طرف ته یو ویرانه ده یو صحرا چې پاغې کې ستاسو سر سورې نشته ایګستا د سر سورم نشته نو سرنګي به تو غواړي چې د قصر نه لسوکو باسي او هغه ویرانه ترې بوزي صحیح نو وتا قصر دان لا آباد کړي دی دنیا کې آخرت کې استاد سر سورم نشته له سر سورم نه پیدا کړي نو څنګه به تو غواړي چې د آباد قصر نوزم او هغه ویرانه درشم وکتا دا فکر کړي وي چې دنیا کې صرف د سر سورې په کار دی او آخرت کې قصر آبادوم نو هر وخت ورته تیار وي چې هغه نوې کور مو آباد کړي دی هغه ته بزو صحیح دا ډیره قیمتي خبره ده صحیح شو الا ان اولیاء اللہ خبردار تاکہ فرا دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نشتر یر دوی باندے ولا هم یحزنون نبدوی غمجن کیگی قل دا اولیاء اللہ سوک نو هر یو سڑے بزعم خیش دا دعوی لری چیز ولی اللہ ایم حالانکہ سوک ایکچوال ولی اللہ عقلم دا دعوی لری چې څوک ایکچوال د خدای دوست وي چې دا ژوند د شریعت مطابق تیریږي اکرم دا داون لري چې سره سره بلکې عموما هغه یې ډېر ګناهګار بندي الله تعالی موږ ته زموږ کو ته معاف کړي الله تعالی زموږ تقصیرات معاف کړي الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي دا زموږ نه چې اس وسره نه د داون لري چې لکه جبرئیل امین د ترجیه صحیح ده صحیح ده کنه نو په دې باندې دکانداری کوي په دې باندې کوي څه مقصدی دکانداری دا خانقاهونه جوړ کړي پیخانه جوړ کړي مقصد صحیح روپای دکانداری کول صحیح ورنه مولانا هارون ډیر عجیب خبره کړې ده صحیح ویلې دي سیف الله خان ته یاد دي چې کار شیطان میں کو ندنا مشولی چې کار شیطان میں کو ندنا مشولی گرولی این استلانت برولی هغه وایي چې عمل ته ګوري نو عمل ټول د شیطان یو دعوه کوي چې ولی الله کار شیطان میں کو ندنا مشولی او هغه گر ولی این استلعنت بر ولی صحیح الا ان اولیاء اللہ خبردار تاکہ سر دوستان دا اللہ لا خوف علیہم نشتد یردوی باندے ولا هم یحزنون لبدوی غمجنیگی اس دا سوک دی نو بس دو صفتوں والا پکار دی الذین آمنوا دا آغا سوک دے چی دا پوخ ایمان مالکان وی سوی دا پوخ ایمان مالکان وی اعتقاد پا اللہ وی دا اسباب پا دنیا نوی یری ادھر کہ صرف دا اللہ وی دا مخلوق یری نہیں دا دو خبر وی لکھا چی اعتقاد پا اللہ وی پا اسباب بانی نہیں عقیدے پا سوانی پا اللہ پا اسباب بانی نا اسباب سے ضرورت تے صحیح ډوډۍ مخري عقیده په ډوډۍ نه چې ډوډۍ مړول کوي عقیده په چاوي په الله او بوس کی
تندې ماته شي خو عقیده په وبونی چې وب تند ماتای تند څوک ماتای الله ماتای صحیح شو نه اعتقاد په الله وی په اسباب نه. نمبر 2 یره زړه کې صرف د الله وی د مخلوق نه. پس دغه د صفاتونه چې راشي دا پوخ ایمان دی. دا څه دا پوخ ایمان دی. او چې دا د صفاتونه راشي دا به معلومه څنګه. پیغمبر علیہ السلام فرمایل اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن. چې دغه سړی کله یو عمل کوي طبیعت خوشاله شي. چې یو عمل کوي طبیعت خوشاله شي. چې یو نامناسب حرکت وشي په طبیعت بوج راشي. چې یو عمل وشي طبیعت خوشاله شي خوشي ورته ملاوي شي. چې یو ناکار حرکت وشي ټینشن راشي په طبیعت باندې بوج راشي. بس به معنا دا ده چې د ایمان میټر کار کوي. د ایمان میټر کار کوي. زمونږه مسله ادر وی اراوند ده. صحیح زمونږه مسله ادر وی اراوند ده. او په 180 ډیګري باندې ډبل شان ده. الا ان اولیاء الله خبردار تاکي سرا دوستان دا الله لا خوف علیهم نشته ير دوی باندې ولا يحزنون ان بدوی خمجنیږي الذين دا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي د پوخ ایمان مالکان دي وکانو یتقون دې ته د ګرامر په اعتبار باندې وي ماضی استمراری past continuous tense past continuous tense او past continuous tense وی د دې لپاره په انګریزي کې لفظ راځي had been doing. څه شي had been doing چې دې constantly or continuously تقوا کوي. constantly او continuously تقوا کوي 24 hours a day. دې د الله یره لري د خدای قانون نه پاماله. کله په جاب کې التم ګوري ها دست بکار و دل بیار. فارسی کې ضرب المثل ها چلے دا عقیدہ صحیح دست بکار و دل بیار. لا سے پکار کی اور حضرت تعلق کی کیا کرے اللہ سے رہی. لہذا بزنس کی ہم چیٹنگ نہ کری پنجاب کی ہم خیانت نہ کری. پنجاب کیوں خیانت دلتا کو منگر جاب پیسے مخلو اخلیو کہ نہیں اخلو اقل ہوئے خدا را سر احساس نہیں چې دا د سمره ټایم ز پیسې اخلم دغه ټایم ما ته په ذاتی عمل کې خونه صرف کړي. دغه ټایم چې ما بیکارای کې خونه صرف کړي. نو چې څومره حدا پر سړی بیکارای صرف انداغه استحقاق دي چې دا ټایم لپاره پیسې واخلي. یو خدای دا چې مثلا د 8 hours یو کار تاسو سپارل شوی دی چې ستاسو 8 غنټو دا کار دی نو کار 7 غنټې کې وکړان 7 غنټو کې وکړو خدان خو یو دار چې نته به 8 غنټې کار کې او کار سټل دی او ته لګي غب شپ لګي وخت ځای کې بیا خو معنا دا چې کوم سیلری دی بیا حرام راځي. خبر دین کړه نو 10 بکار و دل بیار. نو دل بیار معنا دا چې هر وخت لکه دا تصور وي چې زما الله ما ګوري زما الله ما ګوري زما باس نشته زما باس نشته خو الله خوشته زما ذمہ داری ده. دا ذمہ داری باید چې پوره کړم. حضرت عمر رضی الله تعالی د شپې د مدینه منوره د صحرا په کورو کې د شپې چکر باغ لګو. حضرت عمر رضی الله تعالی چې شپې پته ولګي چې تکلیف ونشته صحیح نو داسې سحر د بانګ وخت قریبو چې د صحرا نه واپس راته صحرا واپس نو یو کور کې دو زنانو خبرې کولې. بوډای خپل لور ته وې یا بنیتی او لورې استيقظي فاسا فحلبي الناقه داوشه الوشا وشنا فالوشا فان لم تملا الاناء وكذا لوخه مونږ چاټای وایو ورته تاسو وایي بخاوري یو لوخه وکدا لوخه ډک نشو او په کې واچوا چې به بازار ته اوس پیسو بازار ته اوسو هغه لور ورته وی چې مورې او بکه می واچولې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو سخت ترین قانون جاری کړی دی چې کچا اډلټریشن وکړو کچا اډلټریشن وکړو سنگینه سزا به ورته ورکړو. صحیح ابو ډای ورته وی اینا انت یا بنیتی میرے ابن الخطاب امیر المؤمنین بچرته په قصر کې پروت تھی آرام بکئی. عمر سے خبرېږي چې مونږ په لوخي کې وباچولې. صحیح نه هغه ځوان جنې ورته وې مورې که عمر نه خبرېږي د عمر خدای خو حاضر دی
دا عمر دا خدای نماینده دی. نو عمر خو بنی خبر، خو خدای خبر دی. بس مور سره خو بل جواب نو غلی شو. حضرت عمر رضی الله تعالی چې دا مکالمه ولیده دروازه وواله. بوډا را دروازه کولا کوله چې وی کتل امیر المؤمنین ولاړ. اوس غریب او خو یې لري زمونږ د خبرې خدا اورېدلې دي چې اوس ما سره وسه کوي کومه سزا به راکوي. ورته مور یې لري ما کم از کم ایمان دې دومره قوي کله کدا لور ایمان چې دومره قوي دی. عمر هر ځای نه حاضر، عمر هر ځای خدا، عمر خدای هر ځای حاضر دی. د عمر خدای هر څه ګوري، تام ګوري، د لور دې ګوري. نه بس مورې ته مشر خدای خو صرف تار دومره چې ایمان دې دومره مضبوط کا لکه دار دې لور ځوان لور ایمان چې دومره مضبوط دی. د الله یره مد نظر ساته. صحیح. او بیا واپس کور ته راغی. نو ما سار مون سیو کو نو کور ته راغی. نو ځامنه پناشتو سره راجم شو. ورته بچي تاسو کې څوک واده کول غواړي؟ تاسو کې څوک واده کول غواړي؟ حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ د عمر زوی دی. هغه ویږي کوم زه واده کوم، حکم ځای کې پیدا خو زما څخه زګاړ دی یعنی زه له واده کوم. نو بس حضرت عمر رضی الله عنہ رشتہ راوړه دغه بوډای کوړه وې دا لور دی زما زوی ته پرایورټي سوا جهیز نو، پرایورټي موټر نو، د لوی نواب لور نو، جهیداد نو، پیسې نه وي، ایمان څه شو؟ ایمان او امیر المؤمنین رولر خلیفہ هغه رشتہ ورته راوړه وې دا لور دی مورې. حالانکه خانه بدوش دی، خانه بدوش سارا کې اوسېږي. ورته مورې دا لور دی زما زوی ته فرشتہ راکا. مور خو خوشاله شو. صحیح نه یعنی د لور رشتہ چا کرا اوسه بادشاہ کرا د بادشاہ زوی سره حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ سره. او د حضرت عاصم دغه جنانه یو لور پیدا شو، دغه جنانه لور پیدا شو. او د هغه لور د خېټینه نه حضرت عمر د نوصای او د حضرت عاصم د لور د خېټینه عمر ابن عبدالعزيز خلیفہ راشد پیدا شوی دی. جین سے کله پاک وي نو اولاد دغه سي صالح پیدا کی. عمر ابن عبدالعزيز خلیفہ راشد دی. موږ ورته پنځم د خلفای راشدین وایو. سوای ورته چې دا پنځم د خلفای راشدین دی. په بنی امیہ کې علما فرمایي چې بنی امیہ بادشاہانو څومره ظلمونه کړی دي. عمر ابن عبدالعزيز دومره ډیر عدل کړی چې شاید هغه بادشاہان به خدای دې په عدل وبخي. صحیح شو؟ نه anyhow الذين آمنوا پوخ ایمان، الذين آمنوا وكسان چې مضبوط ایمان لري وکانو یتقون مسلسل تقوا کوي د خدای یره لري. نو تقوا اصل لفظ د تقوا چې تقوا په معنا د وقایه، په معنا څه وقایه. او ګوره زموږ په پښتو کې هم دا د کتاب ته دا موږ لګو دا غتا دې ته موږ څه وایو وقایه وو. د وقایه معنا د حفاظت. دا کتاب څه دی؟ حفاظت. د فرد وقایه لټل معنا د عربي کې څه حفاظت. نو تقوا معنا د حفاظت. نو وقایه او تقوا په معنا د حفاظت کولو، ځان ساتل. پښتو کې ورته وایي ځان ساتل. وکانو یتقون هغه څوک چې 40 غنټې ځان ساتل. د سنې ساتل د وایلیشن نه 40 غنټې ځان ساتل. تقوا معنا څه ده؟ چې 40 غنټې سره ځان ساتي د سنه د وایلیشن نه، د ترانسګریشن نه، د الله او د پیغمبر د فرمان پامالو نه. دې تقوا ویل شي. تقوا د کشه صحیح. نو ولی بسنګ پیژنې چې بس 40 غنټې ژوند ته ولوګوره چې 40 غنټې ژوند د سنت مطابق تیریږي. نو که سنت مطابق تیریږي نو ویل ان ګور صحیح. اگر سنت مطابق نه تیریږي لنګر ته مګوره چې 200 خلکو ډوډۍ ورکړي او سره چې ورکړي خلکو ورکړي ولا هغه په خاينو. صحیح شو خبره ده کړه. موږ صرف دې ته ګورو د پیر صاحب لنګر دی زبردست غټ لنګر دی دوی سره خلک په کارو ډوډۍ خوري. الکه موږ پیر صاحب راته مور خرڅ کړی چې خلکو باندې ډوډۍ خوري خو د خلکو پیسې ورکړي اخر څه په خايو خلکو باندې خوري. صحیح شو چې پیر په دې نه معلومه چې لنګر غټ دی. پیرو په دې نه معلومه ګیره خسته ده رنگي سور سپین دی. اخو نور ته راوځي نو خود به رنگ سور سپین. صحیح. ته دې پټی دراو بس ال کار په وکړه بس ګرانه په شان چې بیا رنگ سور سپین پاتې شي. او کنه الله اکبر.
الذین آمنوا دا کسان آمنو چی ایمان ساتل دے پخاقیدہ وکانو یتقون التسلسل سرا تقوا کئی ځان بچ ساتے دا اللہ دا حکم پامالورنا. شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نم کو مورد لے شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد کی قبر دے قبر تلاڑ در سلسلہ قادریہ ډیر لوی ولی دے ډیر لوی ولی دے سلسلہ قادریہ ډیر لوی ولی دے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یو ځل ورته خپل معتقدین ہوئے وی حضرت خلق وای چې د استاسو مرشد ډیر لوی ولی دی. حضرت شیخ جنید سے ورته خدای دې وکي شم خدای دې وکي چې شم وی نه جی یہ وی بچے مقصد دې سره خبره ما باندې پزور ولیم پوس کې سره مقصد یا چې خلق وای ډیر لوی ولی دی مونږ وستا چرته کرامت اونلی ده سمول می کرامت اونلی کرامت خلاف عادت کار ته وای څه ته وای چې عادتاً کم کار نه کیږي او سړیو کې مونږ ودا صاحب کرامت ته به مونږ تا حضرت شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه وسلم څنګه کرامت ناغه ورته لکه په حواله تل شیخ جنید صاحب رحمت الله علیه وسلم بیا مچان هټول اولیاء الله دي زکه ټول الوزي صحیح ورته لکه په ابو باندې پورې وتل بغیر د شپ نه بغیر د کیشته نه نو ورته بیا خدای چونګ شان ټول اولیاء الله دي ورته بچي دا غلط تصور د استادان کې چې چا چول دي چې ولی او ولایت په دې معلومه چې کرامت او خلاف عادت کارونه د خپل جوګیانو نه د میجیشن نه دغې نم صادریږي هم دا کارونه کوي ورته الاستقامت فوق القرامه ولی په دې معلومه چې په دین باندې څومره مستقیم روان دي ولی په معلومه چې په دین څومره مستقیم سره استقامت سره دي. ایو شعر یو ډیر عجیب چې ما برای استقامت آمدیم سیوی چې ما برای استقامت آمدیم نه پې کشف و کرامت آمدیم چې موږ د استقامت د پاره راغلیو خدای زموږ ذمہ داری سره ګوله استقامت په دین باندې نه پې کشف و کرامت آمدیم موږ دې د پاره نه چې کشف و کرامت په خلکو ته خو الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى داس خلق د پارا البشرى اطمینان دے قناعت دے بشرا یو معنی دا زیره یو معنی دا زیره دوی معنی دا خوشی خوشحالی خوشحالی اطمینان او پرسکون جوان بشرا معنی اطمینان او پرسکون جوان ځکه چې اطمینان او سکون دا په دنیوي معلوماتو کې خو نه ده کني بیا خدا مالدار خلک دای به بي سکونه بالکل نه حالانکه چې څومره زیات بي سکونه مالدار سره وي دومره غریب سره بي سکونه نه څنګه شرشه دا چې چې مال څومره زیاتی دومره د خدای په عذاب اخته کیږي صحیح شو دومره د خدای په عذاب اخته کیږي ها و زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی مال هغه پکار چې ته کنټرول کړي نه هغه چې تا کنټرول کړي مال هغه پکار دی چې ته کنټرول کړي هغه مال نه چې بیا تا کنټرول کړي ځکه ته بیا ټول ډیوټ هغه مال ده دا غي فکر راغلی چې خدای دا داسې نشي تاسو یو ار ټوټلی کنټرول بای یور مال نه د شپشتا نه د رستا نه د نظام الاوقات نه د ټایم ټیبل ستا هر وخت فکر مند صحیح شو لهم البشرى دوی د پاره خوشالي دا په الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې یعنی اطمینان دی وفي الاخره اخرت کې لا تبديل لكلمات الله لا تبديل نشته د حسبت لكلمات الله د الله د ورځ د پاره او صلی الله تعالی چې وای دا ورځ او دا لفظ به وي چې دا چې خلق د دنیا کې مطمئني اخرت کې به خوشالي دنیا کې مطمئني اخرت کې نو الله تعالی وای دا ما کلمه ده بس دا کلمه او ځل ما وي دا به څوک چینج کول نشي صحیح نو الله تعالی وای چې ما کلمه خو نه چینج کی خو باید چې تزان ولی الله ثابت کی ذالک هو الفوز العظیم دا ډیر لوی کامیابی ده ولا يحزنك قولهم اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مشرکین مکه او د خلکو بیت ته خدای پیغمبر نه ته دروژن ته صحیح ته نو دې خبره پیغمبر علیہ السلام ډیر زور ورکو دې خبره پیغمبر علیہ السلام ډیر زور ورکو نو الله تعالی ول تسلی ورکړي چې ولا يحزنك قولهم او غمجن دې کی تعالی خبر دوی چې تا ته کوي ولی
ان العزت لله جميعا تاکي سره عزت یقینا د الله کنټرول کې دی ټول عزت انسان لاس کې خو نه دی چې الله تعالی څوک معزز کوي ټول دنیا بې عزت کول نشي چې الله تعالی چې عزت غستر غواړي دنیا ول عزت ورکول نشي صحیح شو الله تعالی پیغمبر ته وي ته ما معزز کړي د خلکو وینا ستا عزت کې سفرک نه راولي ان العزت لله جميعا تاکي سره عزت د الله د الله اختیار کې ټول هو السميع د الله تعالی اوریدونکو د خبرې دویلا العلیم عالم د پمنصوبه او د سیسی د دوی باندې الا خبردار ان لله تاکي سره د الله کنټرول کې دین هغه څوک په سماوات چې اسمانونو کې دي ومن فی الارض او هغه چې زما کې دي وما يتبع الذين يدعون من دون الله وما يتبع الذين او آج اتباع کئی دا کسان کافران يدعون چه دی دعاگان کئی بلن ور کئی عبادت کئی بغیر دا اللہ نا شرکاء دا نور شریکان نو اللہ تعالیٰ وی دا شریکان زما کنٹرول کی دا شریکان زما کنٹرول کی یتبعون الا الظن دا اتباع نکئی الا الظن مگر دا گمان سشے تاسو ګمان لفظ وای زما دا ګمان دی الا الظن مگر د ګمان وانهم الا يخرصون ان دوی مگر تخمینه لګي تخمینه معنا گیس جی یو ای ایس ایس گیس تقریبی او تخمینه هو الذي الله تعالی غزاد دے جعل لكم الليل چې ګرځولې تاسو د پارش پاله تسكنو فيه چې تاسو آرام وکړئ پکې ځکه بهترین آرام د ورځې نه کیږي د کله کیږي د شپې تیار هید آرام دلیل دی د شپې تیار هید آرام دلیل دی نو دغه نیچرل دی فطری دی چې سړی د شپې خوب وکړي او د دې وجه ځکه مرګرو ته وام د شپې د غنټو کو څوک $15 د غنټې درکې هغه مقابله و دغه مقابله کې درځ $10 راخدي صحیح هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه تاسو ځکه دغه په صحت باندې خراب اثر کوي د شپې ویخه دا سړی ډېر په عذابې ده کړه فطرت خلاف تداس لسکاله بیا $1 پورا نشو دا صحیح ده لتسکنو فی جتاسو آرامو کئی دیش بکے والنہارا اگر زولے دروز مبصرن روخانکون کی ان فی ذالکا تاکی سردے کے لآیات شانائی دی لقوم آقوم بپارا یسمعونا چی خبراولی قالوا اتخذ اللہ داوس اللہ تعالی شکایت کئی دا کافرانونا چی دا گورا جی بخلق تے خدای دا سے گنلے دے لکا انسان زوی لور لري د یو خدای لپاره زوی لور ثابت دی قالو دیوی اتخذ الله چنی وی دی الله تعالی ولدن بچه سبحانه لا سبحانه دې ته مون کلمه تعجب سبحانه عرب چې کوم خبر حیران کون وی او سبحان الله سوي سبحان نو دا خبر حیران کون دا خدای د لپاره زوی سبحان الله اخر تعجب خبر ده خدای په دې سکے نو کلمه تعجب ده لفظي معنی سره سبحانه پاکی دا اللہ تعالی هو الغنی دا اللہ تعالی بے حاجت دے زوی تے ضرورت نشتا شریک تے ضرورت نشتا معاون تے ضرورت نشتا او زوی خو مونږ له دې لپاره پکار دی ماته وګوره زوی مونږ سره لپاره غواړو خو ځم مشرقي تعذيب کې امنا ټاکي اباؤٹ مغربي تعذيب نه هم ټاکي اباؤٹ مشرقی تعزیز خپل روایت چې زوی مونږ له ولې پکار دی زما لا تړ دی ځکه زه محتاجم په یوازې ځان کار نشم کولی مونږ دا مې مټي دي زمونږ د پښتنو ځامن وړي دي بچي ولې ډېر راړو مونږ مټي ډېر ځکه د جنگ خلک صحیح جنگونو کې کسان پکاري څه پکاري خلک پکاري د دې وجه د پښتنو اولاد دی اولاد د دوه درې وجو راوړي اول خدا چې جنگ کې مټي پکار دي جنگ کې څه پکار دي مټه پکار دی نمبر 2 دا انویسټمنټ هم دی سبا انویسټمنټ هم دی که په 711 کې هم کار کوي نو چې واته لس او 711 کار کوي بل هډې پیسې ګټي انویسټمنټ دی صحیح شو او نمبر 3 چې کله زه بوډا شم دغه بچي زما سپورټ دی
چې کله زه بوډا شم نو زما ټیک کیر وسو کوي دا بچي. نو الله تعالی فرمایي چې زه خو نه په جنگ کې کمزور یم چې مټه راځه پکار شي. صحیح شو. نه مې خوراک ته ضرورت دی بس مې لون کې کار کوي مال به پیسې راکړي نه په ما باندې بوډاوال راځي او مې سهار جوړیږي. نو دې وجه ولغنی الله تعالی بے پروا ذات دی. غنی معنا بے پروا. او الغنی اللہ تعالی بے پرواہ دے لو ما فی السماوات دغه الله د پاره بیا چې جسمانو کې دی چزما کې دی. ان عندکم نشترتا سرا من سلطان حس دلیل بیا ذا په دې خبره باندې چې د خدای زویشتا الله تعالی کې باندې دلیل شته هیڅ نشته. اتقولون آیا تاسو وای الله تعالی باندې ما لا تعلمون یو داسې خبره چې پوهیږئ پینا. قل تورته وای نو چې الله تعالی متعلق سره داسې خبره کوي چې ته پته نه دا خدای د ایمان بیړه غر کوي. ردی وجه پسې وي چې قل تورته وای او پیغمبر ان الذين تاکي سرا کسان یفترون چې هغه جوړي په الله تعالی باندې دروغ لا یفلحون دای کلم فلاح کامیابی بنمومي دا په خساره کې دي دا تبادی متاع فی الدنیا. ها الله تعالی وای د دنیا د ژوند دا خو فار ټایم بینګ انټرټینمنت دی تیر وشي. څه شي دی انټرټینمنت دی فار ټایم بینګ تیر وشي. متاع دا انٹرٹینمنٹ دلکن لے پھر دنیا پا دنیا کے ثم الینا مرجعون بیا منتوا پسید دویدہ. دا منگا پختو کی ضرب المثل لے تاسو بیداغت سوائی سوچے ورطا کیوٹی شغال منگا تا گیدڑ وائیو نا خوش نا فاس منگ لنبڑ تا وائیو منگا غیتا لنبڑ وائیو. صحیح لنبڑ او کيو شغال چی شغال مونږ ته ورته گیدړو هغه شرګان چې خوري هغه ته مونږ گیدړو. فاس چې هغه ته لنبړو. صحیح هغه ته لنبړو مونږ و خرص په گیدړو لنبړ د درې وړه تر دامن دي. ها صحیح صحیح ضرب برابر شغال بلکې مونږ درې یو ځای کړی دي. مونږ و خرص په د گیدړو وړي مونږ و لنبړ د گیدړو تر ځای دي. صحیح شو. نو بهر تکبیر گیدړ یا لنبړ د شپې دې درته خو چرته کار کې پروت درته نه راوځي. زمون په وطن کې ضرب المثل دی وای ګیدړه ترغی دی بادشاہی دا چې سون ور خطل نه دی تر نو الله تعالی وای چې کافر ته غیر مسلم ته چې درغی دی بادشاہی دا چې سو مرګ در باندې راغل نه دی. دې ته وای متاع قلیل فار وایل انټرټینمنت دی. متاع قلیل فی الدنیا دا دیر لگن انٹرٹینمنٹ دا دنیا کی. ثم الینا مرجعهم بیا منتوا پسیر دویدا ثم نزیقهم بیا بوسکو دویتا العذاب الشدیدہ سخترین عذاب بما کانو یکفرون پا آغا سبب چو دوی چی انکار کولو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ الْوَلَدُ باندې نبأ نوح خبر او قصد نوح علیہ السلام اسقال لقومه چې کله اوې د قوم پلتا یا قومه او زما قومه ان کان کبر علیکم کچر درانی پتا سبحانه کبر معنا د کومګو چې تا ته زما د عزت نشي لیدې دا شوی کنه موږ سوایو اله کتابه زما د عزت من کې دل دې درانه لګي یعنی ته دا نشي برداشت کوله. خبر دین کړه نوح علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته وی یا لکه تاسو زما مخالفت کوئی دا خدای چې ما ته کوم نبوت راکړې دا تاسو باندې ډیر دروند دی بوج در باندې بورډن در باندې. ال کان کبر علیکم کچری تاسو باندې ثقیل او دروندوی مقامی دا مرتبه د نبوت زما وتذکیری او ریمایند کول تاسو ته پایتونو د الله نو الله تعالی دن هو کیئرز موږ امریکای په اصطلاح کې وایو هو کیئرز وکتاس ته زما دا مرتبه خنه لګي دا مرتبه درته خنه لګي یا دا تاسو ته کوم بیان د الله طرف لر کوم دا تاسو ته شو نه لګي نو هو کیئرز. فعلى الله توکلت خاص په الله باندې ما اعتماد کړی دی زما باور پچا ده په الله. فاجمعوا امرکم تاسو را جمع کړئ امرکم خپل شورا امرکم معنا خپل شورا تاسو شیطانانو کوم شورا چې دا ټول را جمع شي. لکه مونږ لاس اخلاص دی لاس دی آزاد دی مونږ وای ها چې لاس دی آزاد دی.
فاجمعوا امرکم تاسو را جمع کې خپل شورا وشرکاکم خپل معبودانم ثم لا یکون امرکم بیا دې نی معاملې تاسو پتا سو باندې غمتن امبیگوس غمتن معنا امبیگوس مبهمه یہ منگا پوردی کو پیر نه کو ہمیں خبر نه ہوئی چې بیا اونوای چې خبر نه بیا اونوای چې خبر نو نو علیہ الصلوۃ والسلام ورته چیلنج کوم چې لاس مو آزاد دی چې څوک را جمع کول شي څوک ځان سره الایس کول شي زما په یو خدای باندې اعتماد دی هو کیر صحیح چې بیا دا ونوي چې موږ ته پته نه و بیا دا ونوي چې موږ ته پته نه و ثم لا يكن امركم عليكم غمة بیاد نوی معاملتنا سپتا زبان پوشیدہ ثم اقضوا الی ابیا فیصلو کے زمان باب کے ولا تنظرونی اماتا اسم حلت مرا کوئی نچدا چیلنج ورک اللہ تعالیٰ پیغمبر تو ہوئے چې دوی هیڅ نشي کولای تاسو را فَإِن تَوَلَّيْتُمْ وَرْتَوَّايَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ کتاسو مخو گردو فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اجن کدا چیلنج مقبول نکو مقابلے ترانه لئی فَمَا سَأَلْتُكُمْ نو then who cares صحیح رنبنے who cares دی ورطا ہوئی چس کول شئی ناغو کئی چس کول شئی ناغو کئی نو چدائی اس نکول نو ورطا ہوئی then who cares زتاسو نا پیسے خوارم سا زمان تنخواو بندس فما سألتكم عليه فما سألتكم ما ندغ اختتاسنا من اجر حسيو بدلا حسمالي بدلا ان اجري الا على الله ند بدلا زما مگر الله تعالی باندې وامرتو ما ته حکم شویل ان اكون من المسلمين چشم زد مسلمانانو څخه فكذبوه دې قوم تکذیب کدنو علیہ السلام فنجینا مونږ نجات ورکدلا ومن اواغ چالا مغهو دسرو فی الفلک کشتے کے وجعلناهم خلائفا امونگا وگرزو دوی خلیفگان وجعلناهم خلائفا یعنی اغیقو مغرکل کم چی دانو علیہ السلام سرو دا مخلیفگان وگرزو دزمکی مالکان سوک شو دوی شو وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ امونگا غرقلا کسان کذبو بی آیاتنا چی اغوی تکذیب کرو دایتون زمونگا فانظر کیف کان عاقبت المنذرین تو گورا سرنگش انجام دا قوم چی اغوی تیر ورکشو زما دی بچی اس ما توی نن بی مونگا دا میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن سشا میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن تاریخ کی اہم سیویلائزیشن دے میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن میں نن مو کالج کی دغه سٹڈی کو نو آگے کے آگے کے سٹڈی کے دارال سم 9-10,000 years ago some 10,000 years ago دا میسوپوٹیمیا سیویلائزیشن چی ہو نو دی زما کی درار پیدا شا سو شا زما کا داسو تقتیر چاک شو صحیح او ټول او به بهر رااله او برنه باران شروع شو او د علاقه ټوله تباہ شو د علاقه ټوله تباہ شو نو الته کې هغه زمونږ پروفیسور چې دی هغه چې the same thing is mentioned here in Bible and also in Old Testament and even in the Holy Quran of Muslims and that was the civilization in the time of Prophet Noah صحیح الته الله تعالی فرمای چې ازمکه ته مې وای چې ته وبټول را بار کا نو دې را بار کړو اسمان ته مې ته ټول را کولی کا صحیح شو ناغه بیا اوس ما ته په هغه نقشه کې پټي ټي باندې نقشه رااله ناغه ما ته خو داري هغه درار راته خو به دا هغه درار دی دا ځای او چوا اوس دې باندې سمندر وبدي اوس دې باندې سړي د سمندر وبدي زه دې خپل بچو ډېر دکړه کوم زه دا چې سبق نه فارغ شم نو دې ټول راغلی کنه ټول راغلی نو هوم ورک کوي نو دوی ته زما ذوق معلوم دی چې د فلسفي کې هم ذوق لري د سایکالوجي کې هم ذوق لري د جیوګرافي کې او آرکیالوجي کې هم ذوق لري د زوالوجي کې هم ذوق لري نو چې څنګه یې سټډي کړي دا هغه ما سره ډیسکس کوي صحیح نو دا ډېر خصيفت دی صحیح آی ته پته زمونږ دا پلاس دی دا خو د علم لیوانه دی دغه بغیر کتاب بل کار نشته دغه بغیر کتاب بل کلا زما کور والا ما ته وځي شي وای ته په قبر کې کتاب ګوره نو ما ګورو به سبق ها صحیح شو دا پروفیسور آرنلډ کنه یو مشهور پروفیسور تیر شوی دی پروفیسور آرنلډ شبلی نو علامه شبلی نعمانی لیکلی دي علامه شبلی نعمانی هغه لیکلی چې یو ځل په د بحري سفر کې مونږ روانو په بحري جهاز کې نو د جهاز انجن فیل شي
جهاز انجن اوس انجن فیل شنو معنا سره چې خو ډوبېږي باندې صحیح شو نو انجن پایلټان او کپټان لګیاو خو انجن سٹارټ کېدنه انجن فیلیر طرف ته روانو صحیح نه ټول خلک غریبانان څوک جاړي څوک خاندي څوک یو خوا څوک بل خوا چې خدای اوس بس کېږي فلان 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 مولانا شبلی وایي زم د خپل کوټې نه راووتم شپ کې کوټې وي نو د خپل کوټې نه راووتم ما چې پروفیسور آرنالډ د پته ولګم چې هغه څه کوي نو د آرنالډ کمره مې ناک کړه نو هغه یس نو زه وردن نشم نو هغه لګیاره ډېرېواله په دیوال ته کتاب ګوري نو ما ورته چې پروفیسور ډو یو نو واټس ګوینګ آن یس آی هرډ اباؤټ that the engine is going towards failure now به ما ورته چې نو تب خلک په منډه یې څوک خواته خپل خواته منډه تړي وایي چې خدای څوک او تل بیا کتاب ګوري نه ته وی چې سکیږي نو خو باسم کیږي نو زول وخت ځای د ضرورت کې بند کړم دا سټوډیس خلک صحیح بلکې ما اوس کتاب غته نه پاره کې د علماء واقعات ذکر کړو ابن سینا ابو علي ابن سینا هغه بلکې ډېر علماء دا څه په ابن سینا متعلق لیکلو چې هغه بچ کله لګیاو وخت به نه ځای کو لیکل به کو د دې وجه الانصاف په شلو جلدو کې لیکل دي صحیح قانون الطب پلس جلدو کې لیکل لسان العرب پلس جلدو کې لیکل له دنیا یې لیکل ده صحیح یو عالم دی امام محمد بن حسن زمونږ د حنفیو امام د مونږه فقه حنفي دا ټول درجه مکړه ټول درجه مکړه د 999 999 کتابونه لیکلي دي 900 نوی کتابونه څه کړه دوی بل کار نه صحیح او به ما باندې ټول مشکل وخت دغه ټول تکلیف دی وخت چې کله ډوډۍ خورم څه کوي سره ډیر وخت ځای کیږي ایسره وسې کیږي ډیر وخت ځای کیږي نظام عموما دا څه حکم چې دغه څه اورو په تبخی باندې لیکم څه حکم اورو په تبخی باندې لیکم بیا ابو کې واچو نو بس زرګ دا هغه وساتم نو تا وته ډوډۍ ته ولې نه پخې ان کور والے ته ولې وی هغه چې قول باندې ډیر وخت لګي هغه وخت چې تړي بلاد لیکل یا سبحان الله دا عجیب خلک ابن سینا متعلق لیکلو چې دا د شپې لیکل کو صحیح نو د سره خوراک د پرواخ نو نه خوراک د خور وا نو خور به نه تا هغه ولا خلک نوړای ورکول او دا ولګي لیکل درکو ځکه په ځای دې چې د خپل لاس باندې راغستنه بیا خو لیکل نشو کوله لہذا د لیکلو وخت با نو او خور به نوړای ور راغستا دا خور وای د هر کامیاب سړی شاته څولړ یو شذ ولاړ د هر کامیاب سړی شاته یو شذ ولاړ چې د پاره مور وی د چا د پاره خور وی د ډیرو خلکو خلکو لپاره شته دی د هر ناکام د پاره نه دا خو د نه کلمې ده د هر کامیاب خدای شذ شاته یو ناکام سره ده کاندنی راځي انا دا بل شانم ویل شي چې دا بل شانم ویل شي چې د هر ناکام سړی ته شاته وشل ولا مونږ اوس ناکام یو د څه وجه ناکام الله اکبر ثم بعثنا من بعد رسلا بیا مونږ ولېګل پس د دین پیغمبران اله قوم د دوی ته فجاءوهم بالبينات فسراغلیو دا پیغمبران دی قومونو ته بالبينات واضح احکام سره فما كانوا ليؤمنوا پس نو دا قومونه چې ایمان راوړل بما کذبوا دی د دې وجه چې دوی تکذیب کړو د دغه پیغام من قبل مخکې دینا کذالک هم دغه رنګه نطبغو مونږ سیل لګو علی قلوب المعتدین پزونو دا چې اعتدا کوي اعتدا معنا وایلیشن باونډریز چې څوک پامالي الله تعالی فرمای هغه باندې سیل لګوم نو ما تاسو ویلي او بیا تکرار کوم چې د ایمان د پاره درې درجات دي څو درجات دي درې درجات دي اول هغه ته وای انابت څه ورته انابت یعنی سړی هدایت طرف ته میلان پیدا شي خیر طرف ته سوشي میلان پیدا شي انابت وای ورته عربي نو چې چا انابت پیدا شي نو دویمه درجه وي د هدایت الله تعالی ولا څور کی هدایت ولا ورکی او چې څوک په هدایت شي او هدایت سره ټینګ پاتې شي نو دریمه درجه وي د استقامت او دا کامیابی ده دریمه درجه وي د استقامت او دا سره دا کامیابی ده
صحیح او دا غرانګي په مقابل سمت کې هم درې شی نه سیف الله خان په مقابل سمت کې هم درې شی نه لومبني ته وایي داولی کدالته لومبني ته وایي جهالت نو چې سړی په جهالت کې پاتې شي نو ورپسې دویم شی وي ضلالت گمراهي چې جهالت کې سړی ټینګ پاتې شي او ځکه کوشش نه کوي نو نتیجه سي گمراهي ضلالت او چې سړی گمراهي کې پاتې شي ټینګ ورسره پاتې شي نو درېمه مسله وي د څه شي د سیل چې الله تعالی ورته باندې سیل لګي الله ورته باندې سیل لګي دا خیر خبره پاغه لګي نه خیر خبره نه قبلې الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسنة تلاوته ونعلم الليل والنهار فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. Praise, أذن, dear friend.